أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا سورة بني إسرائيل آیت نمبر 53 چې دویم باب د سوره بنی اسرائیل شروع شو چې دا د آیت نمبر 15 یم پورې ځي په دې اولنی آیاتونو کې د هغې ذکر شو چې په هغې کې دوی معجزې غوښتي او فرمایشي معجزې غوښتي الله وی معجزې بوله ورکم خو زما طریقه اولنی دا ده چې بیا به دوی باندې زه عذاب راولم که دوی د هغې نه انکار کوي بیا یې د هغه دوو معجزو ذکر وکړو یو د معراج د واقعي او دویم هغه ونه ملعونه پس دا غینه بیا ذکر د ابلیس او د آدم علیه السلام په څلورم ځل باندې ذکر کوو او دا هغه څلور خبرې ذکر کړې وې چې کله د الله جل شانه سره خبرې کولې او دا هغه سره دو هغه څلور خبرې ذکر شوي وي یوې دا چې انکار یې کړی دویم دا چې دوی زه د خټې نه پیدا یم هغې د خټې نه پیدا کړی زه د اور نه پیدا کړی یم او دریم دا چې دوی تا په ما باندې هغه له عزت ورکړی دی او څلورم چې ته ماله مهلت راکړه تر قیامته پورې او پنځمه خبره دا ذکر کړې وه لأحتنکن ذریته الا قلیلا چې په قابو کې به راولم اولاد ستا سیوا د هغه لږو کسانو نه نو لأحتنکن ذریته د هغې معنی ذکر شوي وي ابن جوزی رحمه الله ذکر کړي د دې نه ګمراهي مراد ده چې دا ټول اولاد به د ګمراه کم یا به زه په دوی باندې غالب شمه په خپل قابو کې به راولم یا دینه مراد هغه لګام هغه دی ذکر د دې شی په تیر درس کې چې کله دا خبرې اترې وشوې نو درخواست د شیطان منظور شو قال اذهب ورته الله تعالی لاړ شه فمن تبعك منهم نو چا چې ستا تابعداري وکړه د دوی نه فإن جهنم یقینا جهنم جزاؤکم سزا ستاسو جزاء موفورا سزا پورا دا یا موفورا بمانا دا واپروالی سرا زکه چې دا مراد د دینه کافران او دا خلق دی د دوی په سزا کې به کمواله نه راځي بلکې د دوی سزا به پوره وي پاتې شول مؤمنان هغوی به د خپل ګناهونو په وجه باندې هغه سزا دا ورته ملاویږي خو بیا به هغوی جنت ته وروسته د هغې نه ځي خو د کافرانو او د دوی په سزا کې به کمی نه راځي اوس دلته تخویب ذکر کوي واستفزز من استطعت منهم بصوتک او وښیه هغه څوک چې ستا وس برشي د دوی نه بصوتک په آواز خپل سره واجلب علیهم بخیلک ورجلک او راوله په دوی باندې په سورلو خپل او پیاده خپل سره نو دلته د شیطان څلور طریقې ذکر کوي چې په هغې باندې دا خلک ګمراه کوي اولنۍ طریقې دا ده چې دا شیطان په خپل آواز سره دا خلق دا گمراه کوي بی دینی کوي بی لاری کوي دا هغه صحیح لارې نه مفسرینو ګڼ خبرې ذکر کړي دي
ابن جوزیه او تفسیر قرطبی ذکر کړی دي د دین مراد د شیطان आवाज سره دا غانی بجانی دي زکه په دې باندې سړی دا صحیح لارې نه ګرځي دا صحیح لارې نه اوړي او یا د دین مراد هغه دی تفسیر قرطبی ذکر کړی دي چې هغه یو داعی هغه आवाज لګی او هغه د معصیت طرف ته خلق را بری د گناه طرف ته خلق را بری نو مفسرین ذکر کوي چې دا आवाज د شیطان دی چې گمراهی ته یو سړی بل را بلی او आवाज لګی دا معصیت ته سړی را بلی دا आवाज د شیطان دی یا بدعت ته را بلی شرک ته را بلی نو چې کله دا قسمه आवाजونه کوي او په دې سره بلنه کوي نو د دې مراد تینا دا دی چې دا आवाज د شیطان دی او په دې بیا ګڼ سے روایتونه هغه ذکر کو دی روس ترازو دی اولنې خبرې لا دویم واجلب علیهم بخیلک ورجلک او راولی پتابانی پسور لوخ پل او پیاده خپل سره تفسیری مظاهری ذکر کړی دی چې کم سړی وس لري طاقت لري بس د گاڑی په ذریعہ سره د سورلې په ذریعہ سره گناه طرف ترابلی او یو هغه سړی چې داغه وس طاقت نه رسی یعنی مال وسره نشته بلکې په دې پیادل تل د خپو په ذریعہ باندې د گناه زیاته ځان رسی او دغه غانو بجانو لذي دغه تی مراد دی مفسرین ذکر کوي یا د دین مراد چې جلب اصل په عربی کې ویل کېږي چې خلک بل باندونو خار دراغه او دغه سيزونه به خرڅول نو دوی هم بلکې دا کوپر او دغه خواهشات خوښ کړل او دیني پرې خولو یا دریم وشارکهم فی الاموال والاولاد او نزید دوینا په مالونو کې یعنی دا مالونه چې د دوی کم دي پدې کې بیا ګڼ شه توجیهات مفسرین کوي یو سړی ملازمت کوي تنخواه اخلي او بس کار نه کوي نو دا هم د شیطان مال له دویم دغه چرس مرد د سيزونه اخلي نو دا هم د شیطان مال له دریم په خراب ملاوټي مال هغه خرڅي سامان خرڅي پیسې په اخلي دا د شیطان مال له یا د سود کاروبار کول دوکه کول په ناجایز باندې ګټه کول یا د غیر په نوم باندې د الله نه ما سوا د بل په نوم باندې منښت کول نظر و نیاز کول نافرمانی کول گناه کول یا مال یو پلار دې د بچو هغه وګټو د ورځې 100 روپۍ دیاړي واغستا ما خام شو بس 500 روپۍ دې من پکړه او چرسي په واغستل د بچو حق وو او هغه حق په ناروا او په ګناه باندې خرج کو نو دا هم د شیطان مال له زکه د بلسا او حدیث کې راځي و چې کله الله جل شانو یې انسان له 100 روپۍ ورکي مثلا مثال دا 900 روپۍ دا پکور کې د بچو د اولاد د خور د مور د پلار دی وسره دا 100 روپو مالک دی دا خود د 100 روپۍ دی دا 900 چورته ور کړی شوی دی بلکې دا د اولاد دی دا په اولاد خرچه کوي دا په مور پلار خرچه کوي دغه شانتي پکور کې خويندې دي نا واده کړي باغو به خرچه کوي نو دا پیسې دا داغو دي د دغه وجنا چې د بچو حق دا ځای کول دا ګناه دی د شیطان یا 40 روپۍ واغسته او بس باغې باندې روز زناګانی شروع کړي یا په نور ناخوانده ملاقاتونه او ناجایز طریقې باندې شروع کړي نو دغه دهم علما ذکر کوي چې دا مال له شیطان دی سلورم والاولاد ابن جوزی رحم الله ذکر کوي چې بچیلا بد نم خودل لك عبد الشمس عبد الكعبه یا عبد الرسول بلکې دا نمونه خودل
چې کم شریعت اجازت نه ورکوي نو دغه هم د بچي سره دا د بچي د اولاد سره خیانت دی، دا د شیطان طرف ته نسبت دی. یا اولاد په غیر طریقه باندې پیدا کول، یا د اولاد غلط تربیت کول، یا د یهودیت، نصرانیت، هندو مت په دې طریقه باندې ولا تربیت ورکول. موږ د تعلیم د باره لیږو خو موږ د سکول سوچ نه کوو، د یونیورسټۍ سوچ نه کوو چې زما بچی به تعلیم زده کوي خو دی به د مسلمان نه زده کوي، صحیح عقیدې وال نه به زده کوي که نه زی به چېرته د یهودیت د عیسایت پرچار چې کم خلک کوي د هغو په ځای به ناستي، د هغو نه به د هغوی سوچ فکر اخلي. چې کله د هغوی سوچ فکر واخلي دی بیا دین اسلام هغه د شاته پاتې شي بلکې د غیرو طریقو ورته ښایسته ښکاره شي. ځکه چې اصل دین اسلام یو سړی تعلیم کوي دی د هغې سره دین دوم زده کوي، قرآن درس دې ماوري، چې دا نه چې تعلیم پې دومره اثر وکړي چې هغه هر څه یې بګړاو شي بس دین هغه په شا پرېږدي او مخې د دنیا به تعلیم باندې بیا روان شي، نو بیا ورته دین څه ښکاري نه. او په دې دور کې ملحدین هغه انتها ته رسېدلي او بس په شور او زور سره روان دي. او یا الله نشته، بس دا نظام د شپه ورځ دی ختمیږي به، مرګ نشته، دوباره ژوند نشته. ولې چې دوی تعلیم وکتو او دین یې پرېښودلو، چې کم څه دوی د دین ښودل هغه یې ورته ونه ښودل. او بیا سوره بني اسرائیل مخکې ذکر شوی مو اولاد په دوو طریقو باندې قتل لی. یو دا چې اولاد صحیح تربیت ونه شي یا د لوږې د وجې نه دی مړ کړی شي، یا دویم دینی تعلیم ورته ونه نه کړی شي، په دین باندې پوهه نه کړی شي او د دین صحیح حصه دله په ذهن په دماغ کې نه ښودی شي، نو دی به د دې سره هغه بل لارې ته ګرځي. او پنځم وعدهم او وعده کوي د دوی سره شیطان، یعنی شیطان ورسره د دوکې وعدې کوي. لکه سوره ابراهیم 14 سپاره 22 نمبر آیت کې شیطان وایي وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم ووعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. ستاسو سره چې کومه وعده ستاسو رب کړې وه دغه وعده د هغه رښتیا او حقه سچه ده، بلکې زما وعده زه د هغې خپل خلاف. نه ستاسو په ما باندې څه ذمه داري شته نه زما په تاسو باندې شته، بس تاسو خپل ځان په خپله ملامته کوئ، تاسو په ما پسې ولې راتلی. او معرف القرآن شیخ ادریس کاندلوي رحمه الله ذکر کړي دي وی دا شیطان چې کله په جهنم کې د خپل ځای نه وړقي وی دومره بدبو به شي چې په جهنم کې د دې نه سیوا بدبو بله نه وي. او بیا به هلته ناستي تاسو په ما پسې ولې راتلی، تاسو زما واده ولې رښتیا ګڼله، تاسو خپل رب خپل د حبیب طریقې ولې پرېښودې وي. او یا دا چې شیطان ورته وایي تاسو عبادت د غیر الله کوئ، د بوتانو کوئ، د دې کوئ، دوی به ستاسو سپارش کوي، ستاسو به د الله نه په زور خلاصوي. او یا ورته وایي په شرک کې اخته شئ او بدعات کوئ. الله کریم رحیم ذات دی، الله به دې معاف کي، الله معافي شته، نو په دغه حالت کې د دنیا نه لاړ شي. وما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعده نه کوي د دوی سره شیطان مگر د دوکې. شیطان چې د دوی سره کوم وعده کوي دا وعده یې سره د دوکې ده، بس دا جال د شیطان دی چې انسان قسمه قسم راکاږي راګرځوي. نو څلور طریقو باندې، نو په هغې کې اولنۍ طریقه څه بصوتک، په خپل اواز سره. تفسیر قرطبي او سراج المنیر ذکر کړي دي چې په دې کې هم دا داخل لی اسباب دغه اواز چې هغه جرسونه دي او دغه ګانې بجانې دي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د امت نه بس قوم داسي چې زنا به حلال غني، ریخم به حلال غني، شراب به حرام حلال غني، گانے بجانے به حلال غني. ابن ماجه کی روایت ذکر کړی دی چې دوی به دا شراب اسکی او نوم بوله بدلی، نوم بوله بیا بلک دی.
په سر له پاسه باندې به اوچت دا ډول دا شیزونه موجود وي نو الله وایي دا خلک به زه په ځمکه باندې دننه کم او دوی به سار پاسې دا به شادوګان او خنزیران نو که موږ سوچ وکړو موږ ټول ګناهګار یو دا ټول نه ګناهونه کېږي موږ ډېر کمزور یو مخکې څه کړي دي د هغې به د الله نه معافي غواړو آینده لپاره به پوخ عزم او قصد اراده کوو چې الله د دې نه به ځان ساتو داسې به نه کوو عمران ابن ترمذي کې روایت دی عمران ابن حسین نه هغه وایي زما د امت نه بس قوم داسې چې د دوی به په ځمکه دننه شي مخونه به یې مسخه شي او بارانونو به د ګټو د دې وشي تپوس وکړو د نبي علیه الصلاۃ والسلام ای د الله دا مسلمانان نه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایولې نه بلکې دوی به په دوی کې به ګانې بجانې سیوا شي شراب څکل به پکې سیوا شي دغه شان د امام ترمذي رحمه الله د قیامت علاماتو کې ذکر کړي دي وایي چې کله دوی ته ګانې بجانې ښکاره شي شراب څکل دا بسکی خپل کشرانو دی مشرانو ته بد وایي نو الله وایي په دغه خلکو به زه زلزلې راولم دوی به زه په ځمکه دننه کم او په دوی باندې به کاڼي ګټې د هغې عذابونه راولېږم او بیا به له قسمه قسم عذابونه ورکومه او داسې عذابونه به لکه څنګه دا تسبیح به تسبو کې دا تار وشلېږي دا دانې په یو بل پسې پرله پسې را روانې شي بس چنګ ونګ یو هغه یو دغه لږ یو دغلته کې ولګي نو الله وایي داسې قسم عذابونه به ورکوم د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی وایي زما د امت نه څه قوم داسې دی په آخره زمانه کې چې د دوی مخونه به مسحه شي او دا به په شان دغه شادوګان د خنزیرانو په شانتي سره تپوس وکړئ د الله رسول دا مسلمانان نه وایي دوی به ګواهي کوي چې اشهد ان لا اله الا الله ګواهي به د الله د یووالي کوي نبی علیه السلام وایي زما د رسالت اقرار به کوي او روجي به نسی خو دوی کې به ګانې بجاني او دوی به شراب څکي الله وایي بس دغه خلق په دې حالت کې به دوی له مرګ راشي او دا به مړه شي د دنیا نه په داسې حالت کې لاړ شي الله وایي د دوی دا شکلونه دا به څه کم مسح کم ابن حبان جل 1 صفحه 110 کې ذکر کوي ابن ماجه ذکر کوي سعید ابن سعید نه وایي څه خلق داسې دی چې د هغوی دا شکلونه مسح شي په ځمکه به یې دننه کم مخونه به بدل شي او کاڼې دا پرې راوورم ولې وی ځکه چې په دې کې به ګانې بجانې سیوا شي شراب څکل به سیوا شي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ په لاره باندې روانو او د ګانو اواز یې واورېد یو سړي نبی علیه السلام وفرمایل چې د دې سړي مونځ نشته د دې سړي مونځ نشته دی به مونځ کوي خو مونځ یې نشته چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل چې د ده مونځ نشته او بل روایت کې راځي شوکانی په اتم جل کې صفحه 100 کې دا خبره ذکر کړله مشکات په حاشیه کې دا خبره ذکر شوې ده یو سړی ګانې اوري په ده کې به پیسق سیوا کیږي دی به ګناهګاریږي دریم ذکر کړی دی چې د ده ګواهي به نه قبلیږي او دریم ذکر کړی دی دا خبره ډیره درنه خبره ده چې یو سړی په دې سره خوشحالیږي ذخیرة الجنان کې مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ذکر کړی دي چې دی په دې باندې خوشحاله شي لکه زمونږ په دې زمانه کې دې حد ته به ورسي نصیب یې وشي او چې کله د ودونو دې خبر راشي دی به کې پاسې لاسونه او پړقۍ په یو خپه به ګډېږي نو وایي د دې انسان دا چل کول بس دی کفر ته ورسېد ولې چې د کم نفاق او کم طریقه به کې راتله د په هغې باندې شروع وکړه او په دې باندې خوشحالي وکړه
او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا منابقت په انسان کې دا غانې داسې پیدا کوي لکه څنګه چې سړی فصل لو بور کوي او دا فصل پې غټېږي. نو موږ خو اوس هم د شپې چې نن سبا ټول ځوانان وګورئ په موبایل کې بړستنې به ځان ټیټه کړي او هغې اکثر زه دې ملګرو ته کوم یو بوډا سهار راغی خپل امام صاحب ته وی بېګا مې خوب ولید وی بېګا مې د خپل زوی د کټ نه رڼا کته وی زما دا ځای خو ډېر نیک عمله دی. هغه ورته وی ته نن لاړ چې سبا یې بیا وګوره چې سبا یې کتې یاره شپې موبایل اخیستی پیله مې کتو اجې سهار راغلی وي تندیر یې پلق ورکړلی وی ولې وی ته کټ نه رڼا نه تله بلکې په کټ کې موبایل له شپې کتو او نن سبا خو زموږ په کورونو کې ګوره ټوله شپه تاسې هلکان چې د نیمې شپې او د سهاره پورې دې موبایل ته یخي فلمونه پکې ګوري او بیا د شپې دا چغې په خوب بیا چې وده شي دغه چغې پکې موبایل سي پلانکې کته لاړه پلانکې بله لاړه. اوس وا دومره ماشومان یې هغه به هم دا چل شروع کړی زما هغه خپل زوی همبره زما د خور به چېرته تللی نو اوس دومره غونده کې شعر هغسې ډز ډز جوړ کړي هلکه ما چې دی څه چل کوي زه په ژبه نه پوهېدم چې ما وکړه بیا دې په دې ځمکه سملاستو ما ویې لکه اوس تا نوې طریقې زده کړه. د دې وجې نه عایشه رضی الله تعالی عنها انس رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې په دې دنیا او په آخرت کې په دې دواړو باندې لعنت دی چې کم سړی دا ګانې او دا څیزونه اوري او دویم هغه سړی چې د مصیبت په وخت کې ځان په سپیړو وهي چې دا چغې وباسي ګریوانونه نشلی وایي په دغې په دنیا باندې هم او په آخرت کې هم په ده باندې سره لعنت دی. او ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې دا جرسونه چې دي دا له شیطان څه دي ټلی دي. مسلم کې ابو داود کې روایت دی چې د هغه سړي سره دا فرشتې یو ځای کېږي نه چې په کم کور کې بغیر څه د عذر هغو سپی ساتي یا به کې جرس وي دا جرس دی ګینګړو ته وایي. نن سبا موږ وګورو ښځې هم ښه په نره باندې خپلو دا جوړې کړنګ کړنګ به یې جوړ کړي په لاره ټپ ټپ به ورکوي ستا کور ته فرشته نه داخلېږي ستا په کور کې به څه برکت راشي. موږ وایو لکه په کور کې رزق برکت نشته برکت به څه راشي چې ماشومان ته هم دا ګیګړې مونږ اچولي کړس کړس چا ته خپې ته اچوي چا ته ښځې ما اچوي نو وایي او دا صحیح حدیث دی د ابو هریره رضی الله او مسلم شریف ذکر کړی ابو داود ذکر کړی دی ولې چې دغه کور د دوی سره فرشتې یو ځای کېږي نه چې فرشتې د انسان نه لرې شي دا انسان به کم ځي. او ضحاک دا یو لوی محدث هغه ذکر کړي دي چې کم سړی دا ګانې بجانې دا اوري وای د دې انسان مال بالکل ختمیږي د مال بالکل زیرو کیږي او وای که ته اصل د دې فقیر فقیرې ته وګورې که نه بس دی چې د کاره راشي دی وخت په بله واړې موبایل به راواخلي ګانه به ولګوي موبایل په غوږونو کې به ښه کېږي یا به د خپل بجو سره ځان د ښکلی سکرین ولګوي هغه به هم ګوري او ښځه به هم ګوري او دی به هم ګوري بس دغه شي ته به ناستي نو دا فقیري به کې ښه سیوا کېږي او چې کله یو سړی عبادت شروع کړي الله جل شانو د دې انسان دا مال څه کې سیوا کوي الله ته توجه کوي. او بیا ذکر کړي دي یو دغه سیس چې په انسان کې فقیري راولي دا ګانې بجانې دویم د الله هغه یره د دې انسان د زړه نه ختمیږي او دریم د په زړه کې هغه یره هم لرې کېږي یعنې د الله چې په دې زړه کې څومره مینه اچوي څومره دغه اچوي هغه درې واړه په دې سره څه کېږي ختمیږي. جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی وایي چې کله دا انسان ګانې بجانې اوري دا ابلیس دا انسان مایله کوي شرک طرف ته او دی په دغه شرک اخته کوي. فضیل ابن عیاض ذکر کړي دي چې کم سړی ګانې اوري دا ګانې دا د زنا او رسۍ ده چې کله سړی په زنا کې اخته کېږي نو دا ګانې اورېدل دا د انسان رغبت پیدا کوي. دغه شانتي خطیب شربینی خبره مې ابوز تفصیلا ذکر کړې وه چې شیطان د الله سره مکالمه شروع کړه چې زما به خوراک څکئ زما به څښاک څکئ زه به ناست کم زه به تفصیل موږ ذکر کړی و هغه خطیب شربیني ذکر کړی دی. او آخرین حدیث وایو ابن عمر رضی الله تعالی عنه ذکر کوي هغه د خپل صحابي سره ناست و په لار باندې روان و ګانې واورې په غوږونو کې لاسونه دنده کړه خپل ملګري ته اواز کوي اواز راځي وي او
هغه خپل سورلي زغلوله بیا یې تپوس وکړو اواز راځي وی او بیا چې کله به درېم اواز راځي اوس ختم شو د غوږونو یې لاس لر کړل خپل سورلي را واپس کړه وی دا تاسو دا عمر ته وی دا تاسو تا داسې ولې وکړل وی ما دا هیئت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې هغه خپل لاسونه راواغستل او په غوږونو کې کېښودل او د هغه ځای نه تېر وتو په کوم ځای کې چې ګانې بجانه وي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي کړل نو موږ او تاسو که ګورو جو بس په کور کې هم ګانې دي په موبایل کې هم دي په هر شي کې هم دي خو موږ به په دې نیت کوو په غوږونو کې به لاس دو چې د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت ژوندي شي او چې سنت یو سنت ژوندي کول حدیث کې راځي چې الله پاک د 100 شهیدانو اجر دی انسان لور کوي نو په دې آیت کې دا خبره چې دا دومره روایتونه ذکر شول کېدای شي زموږ نه غلطیانې شوي موږ به اورېدلي موږ به کتلي نو په هغې به د الله پاک د معافۍ سوال کو د توبې الله پاک د به رجوع کو او الله دې آینده موږ د داسې قسمه محفلونو او د داسې قسمه اوازونه دي الله پاک موږ در مرګه پورې وساتي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب الأشر وقنا عذاب برحمتك